لقمان حکیم رحم الله په دا خبره ولې عمل نه کوي؟ ته ولې ځان بربادوې؟ ولې ځان کمزوري کوي؟ ولې بدن ته قوت او طاقت چې دی هغه نه ورکوي؟ دومره خو وکړه چې دا که چیرې ته وایې چې زه دا شی استعمال کړم ما ته خو به تاوان نه کوي. دا شیدې خو سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړي دي. دا زیتون تیل خو سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړي دي. ته دغه یو عمل وکړه. که چیرې ته وایې چې زه یو کار کوم ستړی سم، بدن مې ستړی سي، بدن مې کمزوری سي، زنانې خوندې وایي هلته مې اولادونه دي، هلته کور دی، هلته زندگی ده، هلته کارونه دي، و یو کار کوم دومره ستړی سم چې خانه مې خرابه سي، د کور کارونه ګر څه کولی نه سم، لا مې ماتېږي، بدن مې کمزوری دی، ورځ رابله. او نارینه ورونه وایي چې زه یو کار کوم، د یو کار اساس ما بدن چې دی هغه ورځ رابله کمزوري کېږي. که هر هغه کار کوي که ته ستړی کېږې د دې ستړیا څخه د مخه دا فارموله استعمال کړه، کورنۍ فارموله استعمال کړه، ټوله زندگی به بیا ماته دعاوې کوي. خو د دې څه مخکې علمي پاکستان جامع انډاربل سنټر کې ستاسو دپاره ستاسو خادم، ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو معالج ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب ستاسو دپاره بهترینه غذا تیاره کړې ده. که چیرې څوک وایي زه یو کار کوم مګر که د کور کار کوم که د بار کار کوم مګر زه د کار د مخه ستړی سم، دومره ستړی سم چې بدن مې ګر څه مړ سي، دا بهترینه فارموله ده. دا استعمالولی سي. په شیدو کې 2 چمچې پوډر چې دي هغه ولړه، یو ګیلاس شیدې راواخله 2 چمچ پوډر کې ولړه ویې څښه، بیا ورسه بیا که غرونه ماته هم ته کار کولی سي. او یا دغه ماجون په یو ګیلاس شیدو کې 1 چمچ بیا چې کوم دی پر کارو باندې ورسه بیا چې د دنیا ګرد کارونه ته وکړې بیا به ته انشاءالله نه ستړی کېږې. او کورنۍ فارموله در سم، کورنۍ فارموله د ځانه سره نوټ کړه. یو ګیلاس شیدې به راواخلې، یا خو اول خو که چیرې د نور حیوانانو شیدې هم صحیح ده، که د غوا شیدې هم صحیح ده، یا دغه رقم د اوښ شیدې هم صحیح ده. او که چیرې دا نسي د اول د وزې شیدې، د وزې شیدې که نسي پیدا کېدلی بیا د غوا شیدې هم صحیح ده. یو ګیلاس شیدې به راواخلې، 20 قطرې زیتون تیل چې کوم دی هغه به کې ولړې، او بیا دغه رقم چې کوم دی دا به وچ شي، بیا به ورسې پر کار باندې به روان سي. انشاءالله مضبوطه کارونه چې کوم دی هغه به ته کولی سې، تر سره کولی به سې.